بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی الآثار. دا فصل دا په بیان دی جوټاوالو کې. سوره جوټاوانی دي دا وزته ښایي لاندې لیکلی د دې سور جمع د سور همزه لیکل شي واو باندې ښه. که ته صرف سور وایې که نه سور بیا د دیواله تیل شي سور البلد نه بیا راوتله ده. همداسې که سور وایې واو باندې زبر بیا خنزیر تیل شي اردو کې سور. د سؤرن جمع د ښه همزه په لیکل شي. آثار آبار غونې جمع ته راوړه صحیح ده. وغیر همداسې نور کومې جوټاونې دي چې شي وله لیاړه چې سره وجنګېږي انسان د غوا د ځناور د سپي دي پیشوانې دي خره دي بیزو د مثال دو وله لیاړه چې سره وجنګېږي د خولې چې شي کې ولدي تیل شي جوټه اندي شي تیل شي د کوم شي کې خوله څه وایي یا ورکې ګوتې وخوري جوټواله پوتې شي کوتواله شای کوتولي د شي کوم کې ګوتې ته کوتولي نیل شي کوتواله پلو خادتی سوا عرق كل شيء دی ارچ شي ولا خیلا معتبر بسوره دی بسوره دی غشي ولا پلیاړو باندې کیاست کوم لعاب د لیاړه ما سره کیاس کول شي څنګه لیاړي حکم د کنه س نجاسه ده یا پوکه ده ما غشت دی غول خیلی حکم بای ک چې سره وجنګی دلی عرق نه د عرق راک دیل شي لانهما داخلا او د لیاړې لوند لیکلي کنه العرق واللعاب المذکور فی ضمن السور یتولدان من لحمه دا دی غوښې نه پیدا کیږي د غوښې نه بس دا شیون روزي فاخذ احدهما په دې کې ار یو حکم خلی حکم اسواغي به د خپل مرګري حکم سمانه خو څنګه لیاړې حکم ایتو کې ما غشې ته به دی هغه خېلو له حکم نو یور کې دی بل ولا حکم وستل ویلی وستل زکه ز دوړ ولا پیدایش زو چی شده خنده غوخي نه روزي لیاړه ده اندي غوخي نه کیږي خلینا همدا ش دی ول د کومه خیله د غوخي نه روزي خوز د مخته مسلخه وسور الادمي وما يكل لحمه طاهر دی سړی د انسان خزي ک نروي دی غوله جوټه چې شي کې خلو وي وڅ کی یا وخري ونه یا کوم شي غوښه خوړل شي لکه وزا ده غوا ده میږه ده وغیره ایدوله جوټه پاکه ده لأن المختلط به اللعاب ځکه چې د کم شي سره ګډوډ شو د شدي د لاړه ده وقد تولد من لحم طاهر د خو د پاکې غوښې نه پیدا ده ويدخل في هذا الجواب په همدې جواب کې دا مسله هم داخله ده الجنب والحائز والکافر چې مسلمان سړی وي کنه او که کافر سړی وي دا خبره پکې نشته خو چې انسان وي د هغه وله جوټه پاکه ده دا پکې شرطه چې شراب نه اسکلي په الحال لکه شراب اسکلو جام ته خوله نږدې کې به خو سره پلیدېږي کنه یا ګنده شي خوري خنزیر منځر تخته وي یا سپیغ وخې تخته ده بیا خو نه کېږي مطلب دا چې هر ټیم کې چې خوړل نه ګنده شي همداسې ته حائزه ښځه ده خیز حالت کې د ماهواري یا جنوب سړی ده یا ښځه ده د دو وله جوټه پاکه ده نور د طبیعت خبره ځان ته د کوي سړی د بل سړي خولې وله اوبه نڅکي د ځان ته مسله ده وسور الکلب نجس د سپي وله جوټه ناپاکه ده ویغسل الاناء من ولوغه ثلاثا کم برتن کې چې سپی خولې ووهي که نه ترېنه اوبه وڅکي نه هغه به 3 ځله وینځلی شي لقوله علیه السلام په علیه السلام روایت دی ارشاد دی یغسل الاناء من ولوغ الکلب ثلاثا صراحت دی پکې چې د سپي د جوټه نه چې خوله برتن کې وهي اوبه ترېنه وچټاو کي 3 ځلې وینځي ولسانه یلاقي الماء او د سپي وله ژبه دې کتلي که نه د اوبو سره میلېږي دون الاناء یا لوښي سره خو نه میلېږي که نه اوبه ترېنه څکي فلما تنجس الاناء چې لوښي نه د تیلی چې لوښه به وینځي لوښه پلیت شو دې معنی ده چې اوبه خو بیا اسې پلیتې شوې په الماء اوله اوبه خو بیا به طریقې اوله وهذا دغه حدیث چې پاسه دي که نه نه دلالتن خو په دې باندې دلالت کوي چې یفید النجاسته نجاست پیدا ورکه سمنه چې د شی نجس دی والعدد او د عدد پیدا چې شي کې ورکه صراحتا د خبره په الغسل چې وینځي به 3 ځله وهو حجة على الشافعي او دا دلیل د امام شافعي صاحب خلاف دلیل دی ولی امام شافعي صاحب وایي چې نه وزله به دا برتن وینځي که اودي نه وینځلو نه پاکیږي فی اشتراط السبع هغه څه وزله به وینځي ولانما خامونږو ته چې ګوره ته څه وزله به وینځي که نه نو وزلې ولا لفظ کې خبره ډېر دی وځي کې راغلي چې ووري وینځي بل ځای کې راغلي چې وم ځای کې خټه اوسوله وایي بل ځای کې څه راغلي بل ځای کې څه راغلي دي که نه
او د درې ځلې خبره یقیني هم ده که نه ادا د عقل یقیني وي. او بله خبره دا ده چې د اوه ځلې ولا خبره څه دا واجب بنې نه ده محموله ده په مستحب بنې محموله ده که نه چې خټه پکې اخیره کې وصله جراثیم مراسیم به ختم شي د لوښي نه. او بل ورته دی چې ګوره د سپي ولا متیاز یو ډډه کې متیاز دي دا چی سره وجنګېږي که نه کاپړي سره لوښي سره درې ځلې سره پاکېږي که نه نو د دې ولا لاړه د تو متیازو نه خو زیاته نه ده ګنده ځکه موږ ته چې ولأنما یصیبه بوله هغه شی چې هغه ته د سپي ولا متیازي ورسېږي ورکې ورسره پلید شي یطهرو یا یطهرو بالثلاث درې ورې وینځلې سره صفا کېږي که نه نجاست غلیظه ده. فما یصیبه سؤره د کم شي سره به څه شي نه نجاست حقیقي ده نو څه کم شي ته د بیا د جوټه ورسېږي وهو دونه دا د متیازو نه کم شی دی که نه په استقذار کې یعنې ته که ګورې د سپي متیازو نه سړي ته ډېره کرکه ورسي د جوټه نه دومره نه ورځي وهو دونه نه د هغه نه کم شي استقذار کې اولا نه بدتري کې اولا به صفا کېږي. خامخ ته د اوه ځلې نه چې تاویل حدیث کې راغلي والامر الوارد بالسبع محمول علی ابتداء الاسلام محمول علی النسخ یوي چې دا منسوخ شوی دی دا حکم که تطبیق مطبیق کول غواړي ترجیح به وتی چې محمول علی ابتداء الاسلام د شروع اسلام خبر د شروع اسلام کې سپی په بارو کې سختی شوی ده لګه وروسته بیا دا حکم نشو پاتې او مستحب بنې محمول شي. خا د سپي خبرې ته بیان که که نه اوس هلته سړي خبر نه لري سړي کې هر څوک راتلو کافر هم پکې شامل و خایز وایس ټول سپي خبره که په سپي کې اوس صرف د سپي مسله نه ده ښه که نه دلته کې خپله مخته د ځناورو خبره کوي که نه سباع البهائم خو سپي کې دا ټوله خبره راتله که نه ځکه چې سپي شان د ازمارې د لیوه وغیره د ټولو مسله همدا ده خو او ورسې څه کې د یوازې هم بینې وسور الخنزیر نجس د خنزیر ولا جوټه ناپاکه ده لانه نجس العين شي نجس العين دی هر جزء نجس دی علامه مره مخکې تیر شو. وسور سباع البهائم په ځناورو کې بیا هغه ځانور چې اخکار کوي سباع البهائم ځکه وي که نه که داسې وي چې وسور البهائم د ځناورو سور د ځناورو کې خو وزا ځناور د بهیمه ده که نه سباع راوړه سباع سبع جمع دي که نه سبع هغې ځناور تیلی شي چې ښکار کوي درینده وي چې چل کې خوړل کې لاندې لیکلي کل اصل لکه زمری شو والفهدي لکه پړانګ شول والنمر لکه تیند شوله نجسون د دو لپلیتیم نجسه ده خلافا لشافعي رحم الله فيما سوى الكلب والخنزير امام شافعي سوی سوا د سپي او د خنزیر نه د نورو ځناورو ولا چې پلیتی ده که نه خولې ولا نرجوټه ده ناپاکه نه ده ځکه هغه ویلي چې کم شي ولا چمړه په دباغت سره صفا کېږي که نه هغه ته ولا د کم خولې ولا جوټه د دې مونږ پاک نه وایو انسان خو په قیاسي پاک دی د تاسو وي د خنزیر پکې نجس دی د سپی په خنزیر باندې قیاس کوي او نور شین ځناور چې دي هغو له خولې جوټه به ناپاکه نه وي مونږ وایو چې نه دغو ټولو شیانو ولا شیان شه دي نجس دي لأن لحمهما نجس د دغو ټولو ځناورو غوښه پلیده ده که نه ومنه يتولد اللعاب ومدین لاړه پیدا کېږي وهو المعتبر فی الباب او موږ باب طهارت اللعاب کې اخته که نه نجاست کې اخته یو نو همدا غوره خبره ده معتبره ده. پیشوی ته نه بیله کړله پیشو له بیله خبره بینې ځکه دا د درنده په شان دي ده خو د دې ولا مسله ډېره بل شان ده چې دا په کور کې د نورو ځناورو غوندې نه وي. وسور الهرتې د پیشو له چې کومه جوټه ده طاهر پاکه ده خو مکروه نه هغې سره سره مکروه هم ده. وعن ابي يوسف رحمة الله عليه امام ابي يوسف رحمة الله عليه نه دا روایت چې انه غیر مکروه دا د امام شافعي می قول دی چې د دې ولا جوټه مکروه نه ده لأن النبي عليه السلام کان یصغي لها الاناء پیغمبر سم پیشو د لپاره برتن د سټیټولو جوکاو کولو ویول چې تنه شو خوري وڅکي فتشرب منها پیشو تنه وڅکلي دا د طهارت دلیل شو. ثم يتوضا منه مغلو خنه پیغمبر سم ودس کولو ولهما طرفین وای چې نه قول علیه السلام پیغمبر سم ویلي چې الهره سبع چې د پیشو یو درینده ده خو خبره ده چې د درنده نه ویلي دي که نه دا د حکم بینول مقصد دا منه ده چې د نورو سپیو په شان دي د پړانګ او د لیوه په شان دي روغه ده نه والمرض بیان الحکم حکم بینول دی نه دا ګنده شی دی. خا نجاست به ولې نه ده چې تاسو وایئ چې دا درنده ده مونږ چې الا انه سقطت النجاسه د نجاست ولا حکم تېنه غورځېدلې لرې شوي د دې وجې نه چې لعلت الطواف دا ګرځي را ګرځي د دې کې وجه همدا ده علت پکې همدا ده چې ګرځي را ګرځي ډېر
دینه ځان بچ کول مشکل کار دی چې دروازه بند کې په کړکۍ د لره واړي او چې ساتي ترډای بیا چې خبرېږي بیا برغلی شو دی کې د نخلو وهلي سالن کې اوبو کې به د نه وهلي خلو ځان ته نشي بچ کولی او نور خود پر چې مشکل نه مشکل ځای باندې ختلی شي نو موجب تخفیف شو ده فبقیت الکراهه نزیات کراهیت پکې پاتې شو نور شان پکې ختم خو ما رواه کما خبره چې امام یوسف صاحب ذکر کړی د شعر د پاکه ځکه د چې پیغمبر سم ته لوخه ټټولو نغه جواب دور کو شو ما رواه کوم دلیل نقل کړی د محمول علی ما قبل التحریم دا د حرمت نه مخکې ولا خبره ده ثم قیل بپاخنا کې امامانو دوا قولونه دي امام تخوی رحمت الله ویل شي کراهته لحرمت اللحم دی ولا د جوټه چې مکروه د دې کراهت وجه ده چې غوخه حرامه ده کنه غوخه نشي خوړل وقیله امام کرخی سی ویل چې نه لعدم تحمیها عن نجاسته د دې ولا کراهت دی په وجه دي چې دا د نجاست نه ځان نه ستې ماګي خوري نور ګنده شیان خوري نشي د دویم کول تو ګوري کنه وهادي شیر ال التنزه نه د دې طرف ته اشاره کوي چې ځان ته نستل پکار دي مکروه تنزیهی ده ځکه چې هر ټیم خو نجاست نه خوري کنه والاول والقول دی خبر طرف ته مشیر دی اشاره کوي چې ال القرب من التحریم چلو مکروه نه مکروه تحریمی مراد داغه ته نګدي د خبره ده چې غوخه شه د حرامه ده خدا خو پېښو غلط کې خبره چې خله وهي په لوخي کې یا سالن کې بل شي کې یا خوراک ول شي کې نو مکروه ګرځي کبه د سی پېښو کنه خله او حاله شي مغه ساتي مګي خړلی یا ګنده شي خړلی یا منګور یا بل شي خړلی او فورا وس کې بیا دی او به نجس شولې شي د نجس و به نه خوري نور زهر کېدل جراثیم کېدل ځان ته خبره ده خو شریعت مسله د چې غوبو سره نه ته او د سکول شي نه غسل او نو سره سکل مل خاصي مزیر دي نه دا وای چې ولو اکلت الفارته کغمګه او خړل ثم شربت على فوره الماء فورا يبو اسکله خلی پکې وهله تنجس او په پلیتیږي الا اذا مکست ساعتنها کبه په شو د ښه شی او خړلو کنه سټیم تیر شو غن آبادی به او بو اسکله به نه پلیتیږي ولی په شو د نور زناور کې د عادت چې کله شی خوري کنه به د شونډ یو مخې صفکای د شونډ باندې جبر ډیر تیری کنه مخې په شکیا شیت نه یوسی کم خلی پرې لګیدلی او د انسانان خود سینه دي کنه شربت یوز کړي د شونډ باندې طبيعه جبه نه تیری چې رسته جبه ورډي د شونډې خوږی یا مالګي ولا شي خوري ټاکي لګي او د نور زنور کې دا نشته د تو نه غسه پکې شونډې مونډیار شه نه شونډې پرې باندې جسد نه خخيږي که اوس کلی وب ونه پالي دیږي الا اذا مكثت ساعه لغسلها طمها خلو وینځي هغه بلعاب په خپل لاړو باندې والاستثناء ودلته کې د استثناء شو کنه چې وب پلیدي کې الا اذا مكثت کټی متر کو بنه پلیدي کې د استثناء د چا په مذهب ده على مذهب ابي حنيفه او ابي يوسف نه د شیخینو په مذهب باندې د رحمهم الله ويسقط اعتبار الصوب او د صوب ول اعتبار په کې ساکت شي د ضرورت وجنه سمانه امام ابو یوسف رحمت الله خو مخکې مسله تر کړي کوي سړی په کوی کې ځاني غر کړلو کنه او جنابت حالت کې نو الته کې غسل نه وته ځکه چې په ځاني وبنه دی بیولي خودلته د بیولي ولا خبر نشته چې په شو خو په ځان باندې وبنه بي لاړې نه لاړ ولا ضرورت پکې نشه ضرورت پکې تواب ته ځکه د صوب ولا شرط پکې نشته مخته مسله تخي وسور الدجاجه المخلات او خلوه هل او جوټه کول د اغه چرګي چې اخلاص پرېخي شي وي دجاج ویل شي دوجاج نه د خد دج دجو ټوپونه وهلي تل شي چرګ ته دجاج ذکر شي د ټوپونه ډیر وهي او ګرځي ډیره المخلات خلی تخلیه پرې دولي تل شي شای پرې د کولاو کنه نه د دجاجه المخلات کې چرګ ته ویل شي تړلې دي نه کور کې دی پابند نه کړي خلاصې بس ګرځي خلکونه منو بس چولوله چرګ چولو کې ګرځي چولولې په معنی خو نه ده دا کنه مخالات بس خلاص دي پریخ د کله ډیران کې سره کله کم ځای کې مکروهن د دې ولا خلوه حال مکروه دي شي کې ولی لانها تخالط النجاسه نجاست سره ګډه وډه کیږي خلپ پکې وهي او لوی پکې کوي ولو كانت محبوسه کبه دي تړلې بند کړي دي ګرینډې کې بحيث ليسل من قارها چې د مخو کې نه رسیږي لمه تحت قدميها یا رستا خپل نشنی پراته یا نشته کمی متیازي کې هغه کې خل نه وهي کنه لا يكره بګجش کې وبو وهي به شي نه پلیديږي نه مکروه کې لوقوع الامن عن المخالطه چې د ګندګۍ سره به ځان نه ګډوډي کنه خل پکې نو هي امن پکې واقع شو وکذام د شیته د پاکه د شیشه سورو سباع الطير د اغه مرغان ولا جوټا چې کم چې اخکار کې لکه سلوګې شو ټپوس ګید باخاش ولا شکرا شو شاهین شو فولکن
دا ټول شیان څه دي دوله دا پاکه ده ولې لانها تاکل المیتات نه دوله څه ده جوټه مکروه ده ولې لانها تاکل المیتات دا مړه شیان خوري ټول مردگان شیان خوري څومره مرغان دي کنه د چې ګوري چرته کې چې چکو ګوري مړ شوی یا ګندګي پرته مرداره پرته خوري همداسې نور ګنده شیان خوري فشبه الدجاجة المخلات د دجاجه مخلات سره مشابه شلو وعن ابي يوسف رحمت الله علیه امام یوسف سویلی انه اذا كانت محبوسه کدا زناور سي د پرین دي د پرین دي کتړلی یا په پنجره کې يعلم صاحبها چې کوم چې ختن دی هغه ته پته چې انه لا قدر على منقارها چې په مخو کې باندې څه ګندګي نشته لا یکرهو مګر چې خلو هو نه مکروه کیږي لوقوع الامن عن المخالطه ځکه چې دلته امن واقع دي چې دا ګنده شان کې خلو نه وهي واستحسن المشائخ رحمهم الله مشایخ سمرقند و ماوراء النهر والا سدي دو حضرات دا خبره ښه ګڼلې ده هذه الروایت دا روایت د نور کم زنور دي لکه زرکش ولا سینزری شولو انده شي ته د نور مینا کا شول د خو ګندګي خل نه وهي کنه کدا په د غړې کې وبو مخو کو وهي یا په جام کې دي سره نه پلي دي ځکه دا صفا شیان دي صرف دانی مانی خوري د نور ګند شیان نه خوري وسور ما يسكن البيوت اغه شیان چې هغه په کور کې اوسيږي د غوله جوټه څه حکم د کل حیت لکه منګور شو زنه منګرونو کور کې اوسيږي والفارت لکه مګش ولا زنه پټای مټای کې اوسې کور ته راځي هم د شیطان نور د شیان شته د دین علاوه لکه چرمخکې شو دا په کور کې کله کله وي انداس زنه شیان شته ندی ولا څه مسله د مکروهن د دوله جوټه مکروه ده لأن حرمت اللحم ځکه سدو شانو غوخه خو حرامه ده کنه غوخه حراموالی شدي کنه اوجبت نجاسه سوري د دی ولا جوټه ولا نجاست ثبتي اوجبت واجبي ثبتي چې دی ولا نجاست سوري شه د نجاست دي خود سي کول نه شو چې نجاست یو ګرځو ځکه چې د غشيان سدي دونه بچ کېدل ګران دي کنه کور ته زیره زیتا خو لپاره نه د کړي چې پارا دی ولا لګي دلته چوکیدار ولا کیلو منګره ته ماګیتا الا ان سقطت النجاسه نجاست نه ختميږي لعله التواب تواب د وجه زیره زی ډیر فبقيه الكراهه زیات نه زیات وکراهت پاتې شي والتنبيه على العله في الهره کم د مخ کې علت خدلی او تواب ولکنه پښو په باره کې هغه باندې تاسو تنبيه شوی دی خبر شوی دی نه